مراد سعید سینیټر جوړېدو نه پس آیا مراد سعید به اوس گرفتاری کنه د سېنات د الیکشن پاس کېدلو نه پس آیا مراد سعید به د سینیټر حلف اوچتای کنه حلف اوچتولو ته برازي کنه د هغه حواله سره هم ډېر غټ اپډیټس راغلي دي. بل طرف ته سېنات الیکشن نه پس په ګنداپور باندې هم ډېر غټ تنقید روان دي. دی حواله سره سمینا پاشا ویلي دي چې مراد سعید سینیټر جوړېدو باندې ګنداپور نظریاتي کارکون خوشاله کړ چې مراد سعید سینیټر جوړ کونو د پی ټی آی چې کوم نظریاتي کارکون دي ای خوشاله کړ. مرزا افریدی سینیټر جوړ کونو پاغه باندې اسټابلیشمنت خوشاله کو یو اضافي نشست په توفه کې اپوزیشن ته ورکو. نو په دې خبرو په ډېر غټ تنقید په ګنداپور باندې روان دي او سمینا پاشا په دا تنقید کړی دی چې ګنداپور په دې الیکشن کې هر پارټي خوشاله کا اپوزیشن هم خوشاله کو حکومت هم خوشاله کو اسټابلیشمنت هم خوشاله کو خپل پارټي هم خوشاله کا کارکونان هم خوشاله کړ. بل پی ټی آی کارکونان دا هم وایي چې پی ټی آی د مراد سعید د سیټ هم خراب کو ځکه هغه خو مخرور دی هغه مخامخ راتلې نشي حلف هغه چتول نشي مخکې اساقدار سېنیټر وکنه نو هغه په هر ملک یو نو چې کله واپس راغو نو هغه ټول مراغات ورکړل شو. خو حکومت وایي چې نه روس مونږه قانون بدل کړی دی او روس کې مراد سعید شپږو میاشتو کې حلف اوچت نکو نو د سیټ په ختميږي. نو تاسو وایي چې آیا شپږ میاشتو کې مراد سعید کې تر مخامخ راغو گرفتار شو بیا بسی ځکه داغه د گرفتاری دوه خطر خو سمشته ځکه اجاز چودري چې کوم دی هغه سېنیټر دی او بیا هم هغه په جیل کې دی گرفتار دی. نو یو کس که سېنیټر وي نو هغه هم گرفتاری دی شي. د حواله سره بل چې کوم د مراد سعید چې کوم گرفتاری ده داغه حواله سره هم مختلف قسم خبرونه راځي چې ډېر خلک دا هم وایي چې اوس په مراد سعید سېنیټر شو نو آیا هغه بوز گرفتاری کنه. نو د حواله سره بیرستر اکیر ویلي دي چې سېنات الیکشن د لپاره دغه کاغذات نامزدګي منظور شوی وو خو اوس که شریعه حلف تراغو نو هغه گرفتاری دی شي مطلب دغه گرفتاری کې دی شي. بل حبیب اکرم چې کوم دی دا هم یو ډېر سینیئر صحافي دی د ویلي دي چې د پاکستان سیاست په اپریل 2022 نه هغه ټایم ختم شو چې کله عمران خان د سیاست نه بهر کېدو ترتیب چې دغه ګروپ جوړ کړي وو کم ګروپ یادای نواز شریف او زرداری او مولانا دا ګروپ یادای و چې پاکستان کې سیاست دا غروازه داسې ختم شو چې کله د عمران خان د سیاست نه د بهر کولو ترتیب جوړ کو او بل دا درې واړه چې کوم دی د خپل دومره ناکام شوی چې خپل سیاست ځان لا ختم کو د عمران خان سیاست ختمولو کوشش کوله اوس وي د خپل سیاست ختم شو. دا څوک وي دا حبیب اکرم ویلی دي چې یو ډیر سینیئر تجزیه‌نګار دی یو ډیر سینیئر صحافي دی جی. بل ګنداپور حواله سره د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي چې ډیر خلک دا وایي چې اوس خو هغه سېنیټر شو اوس خو باغ نه گرفتاریږي نو بالکل هغه به گرفتاریږي کمه خل راځي نو خامخا به گرفتاریږي هغه پس خدای اسټابلیشمنت ګرځي هغه پلاس ورزي نه گرفتاری دل هغه ډیر زیات د اسټابلیشمنت وایي چې زموږ د پر ډیر زیات ضروری دي. نو مراد سعید دا سیټ چې کوم دی دا هم پی ټی آی و یو قسم له خراب کو ځکه مراد سعید په دې سیټ باندې حلف اشته شي نه ځکه حکومت وایي چې شپږ میاشتو کې کچري مراد سعید الیکشن کې د سېنیټر از ا سېنیټر حلف وایي نشته نو بیا به دغه سیټ الوزي جی دا سیټ په ختميږي. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام.